أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سورہ سبا کی شبہات مشرکین میں رات کولا چدائیوی دامنگی را مدد کرو نو دای سوال اللہ کا تن غرزئی ورسرا مقاصد ذکر کول او تخفیفات دنیاویہ او تخفیفات اخرویہ بیانول. اس تخفیفی دنیاوی ورگئی تو ذکر دا سبا والاو. سبا اصل کی یو بادشاہ تیر شوئے ہو چراغنو سبا عبد الشمس نمو عبد الشمس ابن عارب ابن قحطان سڑیو چرا حجاز باندې تیرېده. خپلو کسانو علماء ورته چې دې ځای کې به آخري پیغمبر راځي او بیا هلته یو قصیده ویلې وه چې هغې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تعریف یې کړی و او دا یې پکې ویلي چې که زه ژوندی یم نو زه به د هغه سپایي ګرځېدلی وم او تعریف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کړی و سیملک بعدنا ملک عظیم نبی لا یرخص فی الحرام ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبط خير الأنام. أواخر کی يسمى أحمدا يعليت أني وعمر بعد مبسه بعامي فعرضه بنصري وبكل مدجج وبكل رامي متى يسهر فكونوا ناصره ومن يلقاه يبلغه سلامي. نصبا داغ بادشاہ نمو اور تا منصوب دا ملک آغا وقت کی دی یمن علاقہ وا پائے کی اگئی یو بند تڑلیو چا غٹ او مضبوط بندو او بای ڈیم جوڑ کرے و داغی نے بیا نیرو نیستیو نو کلا چا پا یو ملک نیرو نی او بای نو اگا ملک آبادی نو اگا ملک دیر آبادو لاری دوارو غارو تا باغونو او چې سړی به روانو په سر به یې ټوکره ښکرایي شي وه نو چې لږ منزلان هغه به د میوو ډکه شوې وه. میوې پریمانه وې مسافر به چا نه څه غوښتو ته حاجت نه و. آباد ملک و الله پې نعمت کړی و خو کله چې هغوی نافرمانه شو نو الله هغه بند وشلو هغه ډیم ختم شو او با ختم شو او ملک شهر شبر شو او قانون دائی چه او ملک شهر شی پای که او بنی نو پای که بیا دا غزون وانی راو خیجی او پای که دا جارگای دا وڑی وڑی بیره منگو تا جارگای وایو ناغا باغون دا میو او پا جارگو بدل شو دا غی دا آمان دا لاسا. نو تخفیفی دنیاوی ورگئی یرا ورگئی دا دنیا سنچ داغی اگا نعمتون میں بدل کا و عذابون میں براوستل
نسوک چه نافرمانیو کی نو غیبان نعمتون بند کی و عذابون براشی لقد کانا لسبین فی مسکن آیتون تاکیق سراشتے دپارا سبا والا بزائنو زی کے نخا جنتانی عن یمین و شمال جنتان یعنی یہ جنتانی دا دوارو طرفنو تباونو عن یمین و شمال خی طرف او کس طرف تا کلو میں رزق ربکم ویلیو منگا فرید رزق رستا سنا وشکرو لہو او شکر با سید اللہ بلدتن طیبتن و رب غفور دا کلیو پاک د نقصاناتنا و رب غفور و رب بخون کے یعنی اگا کلی پاکو نقصاننا ضروری سیزونا بکنو مار لڑم نو لگا صفائی چی راشی نبیا نقصانی سیزونا ماران لڑمانان دارو چی و ختم شی دا گندگای سرائی فارضو فارسلنا علیم سیل العرمی ندائی اعراضو کرد دین دا اللہ نا نراو لے گا منگا پتائی باندے سیلاب تا بند مضبوطا جدا مضبوط بندو 300 میٹر اگدو او 200 میٹر دنگو وبدلناهم بجنتين جنتين او بدل کمنگا دیلا بدو باغونو باندی دنگا دو باغونا زوات اکلن خمتن جخاوندانو دو خوراک بدمزی واصلنا وغزنا وشئن من صدر قلیل او سشیر جارا گولا گونا ذالکا جزیناهم بما کفرو دا سزا ورگا منگا دی لرا پا سبب داغی چی دی کفر کڑیو وحل نجازی الا الکفور او سزا نورگا منگا مگر نا شکرتا انسان تا چه تکلیف رسی نداغی دو اسبابی یو دا چه داغ نفس ناکارشی نداغی دو وجن پاغا زادو مراشی او دویم دا چه داغ مرگری ناکاری ناکار خلقو سر مرگر شی جوارگر سر ناستی نو پولیس جوارگر نیوی نو دیو پکیو نیوی دو دیو جد دی دوارو نا قرآن منع کئی ناکار مرگرو نم منع کئی ولا ترکنو الى الذین ظلمو فتمسکم النار او در نفس دا ناکاروالی نم منع کئی لکا دلتا ذالک جزیناهم بما کفرو حدیثو کے دعاگانو کی چراجی نو دا دوستی چراجی نبی علیہ السلام صحابی تا دعا گئی چھ دعا وایا وَقِنِي مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ شَيْطَان وسات مالنا دا شر دا نفس مانا دا شر دا شیطاننا سمطلب دا نفس دا شرنا میں وساتا دا شیطان دا شرنا دا مرگری دا شرنا میں وساتا نو دلتا آغا دا نفس آغا ذکر کئی ذالکا جزیناهم بما کفرو دا سزا ورگا منگا بسبب داغی چدائی کفر کڑے ہو وحل نجازی الا الکفور او سزا نورگا منگا مگرنا شکرتا وجعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها یو خداوا چگا نعمتنا اغا باغونا ختم شو دویم دا چه دای منگا نعمت پکڑے ملک آبادونو غشار شو وجعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرآن ظاہرہ گردولی منگا پا میند دیو میند کلو آگا کے چه خیرہ چولے منگا پاگی کے قرآن ظاہرتن کلیخ گارخ گارا دکا چه ملک آباد شی نپائی کے بیا شاڑ ختمی شی وقدرنا فيها سيرا انداز اکڑے منگ بدی کی سفر لرا سرے بچی روان نغتا و پتا و دورا ٹیم کی فلانی جائے ترسما دورا وقت کی رسم بلاد ملتان تا منتلیو زمانو دوست دے ڈی آئی جی دے پولیس کے اللہ دے خساتی اوڑے دیندارا سڑے دے
نو هغه څخه هغه سهار چای به ما سره څکي ولاړو چای مو ورسره وڅښله ما ورته یو کار نه کوې څه ما په دې موټروې باندې بورډونه ولګو او په هغې ولیکه وقدرنا فیها السیر په بل ولیکه سیرو فیها لیالي و ایاما آمنین او ترجمه ورته ولیکه چې موږ په دې کې سفر په اندازه کړی سړي ته پته وي د دې ځای نه فلاني ځای ته په دومره ټایم کې راسم او ځای په دې کې د شپې او د ورځې په امن ځکه ما د شپې او د ورځې ګاډي رواني نو د قرآن آیاتونه هم دي او مناسب د ډي ایس پي ډیوټي ولګوله وې دا دواړه آیاتونه هکه ولیکه په دې موټروې ولګو وقدرنا فیها سیرا اندازه کړو موږ په دې کې سفر لره سیرو فیها لیالیا و ایاما آمنین ځای په دې کې د شپې او د ورځې په امن باندې دا رډي خټک نومې ډېر ښه سړی دی دینداره سړی دی فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا نو یې دوی واره به زمونږه لرې والی وکړي په میان د سفرونو زمونږ کې یعنې د عمل په اعتبار د هغوی عملونه یې داسې وکړل وظلموا انفسهم ظلم یې وکړه په ځانونو باندې فجعلناهم احادیثا نو ګرځول مونږه دوی لره تاریخ د زمانې ومزقناهم كل ممزق او زره زره کړه مونږه دوی لره په پوره زره زره کېدو باندې ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا دې کې دلایل دي د پاره د هر یو صبار کلک ودرېدونکي شکور تابعدار ډېر صبرناک نو صبرناک څه ته وایي چې هغه کلک ولاړ استقامت یې پکې ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او تاج سره رښتیا وموند په دې باندې ابلیس خپل ګمان لرا چې هغه یې د به ګمراه کوم نو ګمراه کړل فتبعوه نو دوی تابعداري وکړه د ابلیس الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډلې د مؤمنانو نه چې هغه اوس او خزرجو او هغه بیا د هغه ځای نه د سیلاب راتلو نه مخکې راوتي و مدینې ته راغلي وما كان لهم عليهم من سلطان او نو د ابلیس لرا په دوی باندې څه زور الا لنعلم من يؤمن بالآخرة لیکن منگا اختیار ورکڑو دی دپارا چخکارا کو منگا نعلم نصرا من یومنو بالآخرة اغسوک چغ ایمان راڑی باخرت باندے ممن ہوا منا فی شکن دا چانا چغوید دینا بشکی وربک علا کل شین حفیظ اور رستا دے پاری اوشی باندے نگہبان ایشا مطلب دا واقعہ دا غی ذکر کا دپارا تخفیفی دنیاوی چه چانا فرمانی کرده دا نو غی دا اللہ دنیا کی سزا ور کرده دا لکا سبا والا لے چه سزا ور کرده وا